बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو قدرمنو مینوالو نن د لاکډاون چې دی یو میاشت 8 ورځې وشوې خلک چې دی د هغو د صبر پیمانه چې ده هغه هم له برېښ شوې ده او روډونو ته راووتل پته نه لګي چې دا د څه وجې راوتي دي څه تکلیف دی دوی ته زما سره په دې وخت کې څه کسان موجود دي دونه پوښتنه کوم دغه هلې د مورچا دغه راغلي روزانه را دوکانونه کولاویږي او بندېږي پې دا خو غریب خلک دی د چا ډوډۍ درک نه لګي زموږ د چم خلک ټول دیاړي مار دی چې دوی پې د وخت رزق بند کړي دوی به څه خوري دلته موږ نن دا روډ بنده وو بیا دې دغه دی د ماښام تېر کړي والله به ورمنګ په زور راکوز کړله وهلی دی بلود یې وختله بې دا مسلماني ده دا قانون دی وسره ده موږ ته دا قانون دی دا بھائی دا غریبانان ځان لږ پتیلې پخې کې شوپړ پخې کې چولې پخې کې هغه به دې ځکه اړې رورا دا کم قانون دی لا ډوک ټیم تاسو له درکړې نه ده 4 بجې لا ډن ټیم راکل ټیم خو نشته هغه خو کم یو پولیس را شهر یو پلار دی هر راکته کوي ټیم نشته بھائی قانون کې صوبایي حکومت د 4 بجې ټیم ورکړی دی 4 بجې تاسو ته هدایت نه دي شوي چې 4 پورې 4 بجې دا کرونا چې دی دا کرونا په دې علاقه کې نشته جی 11 بجې راځي موږ بس 11 بجې ټول لاګاړو او ګورې راځي تک توري او بیره لګي اته لګي دغه روډ باندې مخه نه نو روډ د بندولو سره بس تاسو مسله حل شي نوري لار کې د مزدوري دا ټول دکانونه باندې مزدوري آزاد شي ولې یعنی دا اصل خبره ده د دې خلکو نه کارډونه غستې دي 15,000 20,000 روپۍ دا خلک جرمانه کوي منګه به دې احتجاج کوو چې دا کارډونه به واپس ورکړي ما پرون خپل دکان نه بندوو اسی چوزو ونیو ما دې روټ لرا گزار کړم بیا د روټ نه ونیو ما هغه ځای ته گزار کړم لکه زه چې یا سخت پوډر خرڅوم یا شراب خرڅوم یا زنا کوم نه لکه پوډر خرڅېږي شراب خرڅېږي زمونږ په علاقو کې خرڅېږي هغو ته منکت نشته زه د سبزۍ دکانداري کوم زه پرون نه بله ورځ دومره والم انعام یې ورسره و او زمونږ د دې مټې سیچو زه وهلم ولې وهلم که په حکومت کې جیزې وهل جمنګ دې وهي نه تاسو ټیم پتا به راغلی چې په کم 4 بجې وي لا د 4 بجې ټیم خو که نه 4 بجې ته خپل دکان بنده شاباس دې زه بندوم اوس یې ما ته وینا کوله نه یې وینا وکړه او نه یې غږ وکړو وایي کارډونه راکړه ګرانو قدرمندو مینوالو تاسو مناظر وکتل د سنبټ د چم آخر سړی تنګ شي په جنګ شي دغه خلک ولې تنګ شوي دي سړک ولې بند دی بیا د انتظامیې خلاف نارهبازي یعنې کوي ډي ایس پي صاحب موجود دی موقع ته دوی راورسېدل پولیس اهلکار ایس ایچ او صاحب د خپل پوره نفرۍ سره رارسېدلی دی د هغوی په منځ کې څه مذاکراتو شو ډي ایس پي صاحب موجود دی چې دوی په دغه خلاص شوی څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د حکومت یو پالیسي ده چې هغې کې دا فیصله شوې ده چې د 4 بجو نه بعد به کاروبار چې څومره دی په بازار کې هغه بند وي د هغې پالیسۍ تحت دپاره چې کوم دی ایس ای صاحب او زموږ پولیس نفري چې کوم دی نو هغه آی روز دا کمپین کوي نن چونکې ایس ای صاحب خپل باندې روان او هغه سنبټ چم کې بازارونو کې دا زموږ چې کوم غوښه خرڅوونکي والا وروڼه دي هغوی دوکانونه کوله وو نو هغوی ته وایي چې تاسو ولې دوکان کولاو دی کسان نه کارډونه واخیستل چې هغې کې زموږ کساب برادران چې کوم دي هغوی ته دا خبره لږ نامناسبه وه چې یار زموږ کاروبار بند دی د ډېر وخت نه روجه ده نو هغه په هغې باندې مشتعل شو ایس صاحب خو تللی و دوی بیا د روډ بندولو کوشش وکړو چې یاره دلته موږ روډ بند کړو فوري طور باندې زما ایس ایچ او زه په خپله موقع ته رالم هغه خلک موږ کول ډاون کړل موږ دې خلکو ته دا یو یقین دهاني ورکړله چې دا لاک ډاون چې کوم دی دا ستاسو د تحفظ دپاره دی په دې کې د اے سی صاحب په دې کې د پولیس هیڅ قسمه خپل ذاتي دغه شامل نه دی چې تاسو تنګ کړي ستاسو کاروبار خراب کړي بای دا د حکومت پالیسي ده حکومت دا اعلان کړی دی چې 4 بجو پورې به تاسو ته ریلیکسیشن او 4 بجو نه بعد به تاسو خپل دکان نه بندوئ په دې ایشو باندې چې کوم دی نو د کساب برادري چې کوم دی نو سره ریزرویشن هغه موږ خپل اعتماد کې واخیستل هغوی ته موږ یقین دهاني ورکړل چې انشاءالله ستاسو جایز مطالبات دي هغه موږ د انتظامیې سره ډسکس کوو او هیڅ قسمه دلته به چې کوم دی د بادام نه
د روډ بلاک اس قسم اجازه بچاته نه ورکو ان شاء الله. جی کتون کا تاسو مناظر وکتل डी एस पी صاحب ایس ایچ او صاحب د پورا نفریسر راغلی او تاسو دا غي خبره واورېدلې. مقامی دکانداران دا فریاد کوي چې اسسټنټ کمشنر چې د هغه راځي او زمنګ نه روزانه چې د کارډونه علي او موږ ته لوی جرمانه چې د هغه لګي. حالانکه سلور بجې چې د لاک ډاون ټایم د ټایم پابندي چې دا هغه زموږ د ټولو پرز چې موږ دغه پابندي په خپل باندې وکړو. کتونکو دلته کې डी एस पी صاحب هغه هم تاسو سره خپل خبرې شیر کړې. کله چې هم دا احتجاج کېدو نو پولیس دغه موقع ته راورسېدل. डी एस पी ایس ایچ او هغه مطمئن کړل او دغه کوم جایز مطالبات چې هغه به د اسسټنټ کمشنر سره کینی او دغه مطالبات چې د دوی به حل کوي. کم کارډونه چې د دوی نه وړل شوي د کارډونه هم د هغې نه مطالبه وشوه. هغې وویل چې بالکل کارډونه چې کم ستاسو نه وړل شوي دي هغه به موږ هم تاسو بل پروګرام پورې ما خپل کوربار یم خال اجازت راکوي. الله